تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. او سب سره نه جو خلک د سره هیڅ نشته دا خو بس هیڅ کار نشي کولای پیسې ورسره نشته دی نو د دې ځین تم غریب دغه سراجي چې حدیث غریب دی ته وای او بس دا خو سره د منلو نه دی ته خبرې د جهالت دلیل دی. قرآن او سنت په خپل اصلي شکل کې زموږ سره موجود دي. د حدیث استادانو ته کینی او حدیث زده کوي او که ټول حدیث نشنو د حدیثو تاریخ خو کم از کم په اردو ژبه کې وګوره کړه بیا به پته ولګي دین په خپل اصل شکل کې موجود دی. دیو چې د دې نه انکار وکړي اصل خبردار چې د قرآن نه انکار وشي. د قرآن او سنت په دې کې اتحاد دی زموږ ځکه قرآن کریم فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے مؤمنانو د الله تقوا اختیار کوي څنګه چې د تقوا اختیارولو حق دی. حق د هر چا دومره وي چې څومره ته په کنټرول کې. د موټروي پولیس والا کنټرول مضبوط دی نو ته چې موټروي ته وروخیږي ته فوراً سم شي بیلټ وتړئ سپیډ کنټرول کې او ټریک بدلولو دپاره اشاره ستا نه قطعا نه هېرېږي. دا د موټروي پولیس والا حق دی ځکه دې ځای کې ته د هغه په کنټرول کې د هغه راډار د هغه کیمرې بالکل ستا په سره دي. د الله شان څومره دی د دې نه ډېر اوچت دی. د شپې او د ورځې د هغه نه د علم نه بهر کېدی نه شي. سواء منکم من اصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنهار. هغه لپاره برابره ده پټه خبره کې که ښکاره خبره کې. د شپې په تکه توره تیاره کې روانې او که د ورځې د نور په رڼا کې روانې دواړو کې ورته یو شانې. ته چې د شپې خپلې دروازې بندې کې او پردې راځوړندې کې او هېڅوک تا نه ویني نو دغلته هم الله ته ویني. د الله نه پټېدی نه شي نو حق یې څومره دی بیا یې خپله معلوم کړه. په هېڅ صورت کې د هغه نافرماني ونه شي. دې ته تقوا ویلی کېږي. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او تاسو ممړه کېږئ مګر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یې. نو که ته ووې زه به پښتون مړ کېږم پنجابی وایي زه به پنجابی مړ کېږم عرب وایي په عربیت باندې زما فخر دی او ترکی وایي په ترکۍ باندې فخر دی. دا د وطنونو تقسیم وشي د علاقو تقسیم وشي. دې تقسیم خو مونږ ته نن ټوله دنیا د وینو نه ډکه کړه. د رنګ په نوم تقسیم د امت د ژبې په نوم تقسیم د علاقې په نوم تقسیم د وطن په نوم تقسیم. دې خو دنیا د فساد نه ډکه کړه. علامہ اقبال رحمہ اللہ ذکر فرمائی انتازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. د دې چې کوم کمیس دی د وطنیت د مذهب کفن دی. هغه مذهب خو د جنازه وویسته که نه ته وایې پښتون بهتر دی نو ټوله دنیا پښتانه جوړېدی شي چې په دې بهترۍ کې شامل شي. بس دا یو قوم شو پنجابی وایي زه بهتر یم نو ستا او د هغه په جنګ کې بیا عرب وایي زه بهتر یم نو ټول خلک خو عرب نشي جوړېدی. ترکی وایي زه بهتر یم او ایرانی وایي زه بهتر یم نو ټوله خلکو د دنیا ټول مسلمانان ایرانیان هم نشي جوړېدی او ترکیان نشي جوړېدی او نه افغانان جوړېدی شي. که افغانی وایي ټولو کې زه افغانی بهتر دی. نو دا ټول د بهترۍ بنیاد نه دی دا د فساد بنیاد دی. هم د دې په نتیجه کې تاسو ګورئ د الله په نسبت باندې څه دي ایمان والا بهتر دي
مسلم بہتر دے ایمان او تقوا چې بچا کې ور پکی ایمان او عمل صالح چې بچا کې ور پکی هغه بهتر دی ابو لهب د دنیا دا ټول خوبې لرلې تر دې چې رشته د الله د پیغمبر سره وترو هاشمی دی قریشی دی او د حرم په ځمکه کې دن نوسیږي او عربي ژبه وایي او الله تبارک وتعالی هغه ته په دنیا کې د دوزخ پروانه ورکړې ده تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب لما د دوزخ اور کې ورد کړی شي سوځول کېږي به چې لمبو والا دی نو ابو لهب به لهب والا اور ته ځي او بل طرف ته حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دی د دنیا دا ټول خوبو کې یو هم سره نشته رنگ نه تک تور دی مالی نشته دی آزادم نه دی غلام دی په جبې د سره څوک پوهېدل نه هغه په عربي کې خبرې کولې مال او دولت هیڅ شی نه و د حبشو نه راغلی و کور او وطن یې چاته اړو معلوم نه و غلام راغلی و دلته اوسېده و بلال ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بلاله ته څه داسې عمل کې ځکه زه چې الله د معراج په شپه باندې جنت ته بوتلمه نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پړو کړپار اورېده بلال جنتی دی او ابو لهب دوزخي دی نو که عربي ژبې او د حرم شریف ځمکې چې په دنیا کې د ټولو نه بهترین ځمکه د الله محبوب ځمکه قیمتي ځمکه د حرم ځمکه ده عربي ژبې او د حرم ځمکې ابو لهب بچ نه کو نو پښتو ژبه او د خیبر پښتونخوا ځمکه دې نشي بچ کولی ته وایه که نه چې زما پښتو پښتانه و زه به جنت ته د پښتو سره ځم نشي تلی دا ستا معیار نه دی دا معیار د الله دی دا قانون ستا په کنټرول کې نه دی دا ته هسې چغې وهې نه دي شي بچ کولی د حرم ځمکې ابو لهب چې نه دی بچ کړی نو د افغانستان ځمکه او د خیبر پښتونخوا ځمکه او د پنجاب ځمکه او د سیند ځمکه او چې بلوچانو ځمکه او چې کومې ځمکې ته یاد او فخر پکې تا چرته هم نشي بچ کولی او که د دې هر یو نشوالي بلال ته څه نقصان ورنکو او نن زما ستا په زړه کې ما بلال نوم واغسته که نه ما نه ویلی ستاسو د ټولو زړونو رضی الله عنه ویلی دی که نه دی ویلی زمونږ مینه او زمونږ محبت څومره دی د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه سره د هغه نوم راتلل او رضی الله عنه خپل ادا شوی د هغه لپاره دعا او چې د چا نوم هم زه واورم د ده نوم سره د ده نوم بلال دی فورا مونږ ته یو تصور کې هغه بلال راشي د دې ټولو نشوالي حضرت بلال رضی الله عنه ته هیڅ نقصان ورنکو جنت پتلو کې هیڅ رکاوټ نشو پته ولګېده دا معیار نه دی نو کسب او هنر په دې باندې تا د معاشرې تقسیم کړی دی تا حجام نایي د خپل معاشرې نه بلکل کټ کړی دی نو کله ته ملګري د حجامت والا ټول دکانونه هړتال وکړي او یوه هفته خپل دکانونه بند کړي نو د دې ټولو نه به څه بل څه جوړ شوي بیا او ته چې په خپله کوم کار کولی شي د ما حجامت په خپله وکړو هغه کار دې وکړو چې سره ثواب کار دې نه دی کړی د ګناه کار ورته ویلی شي چې په خپله یې کولی شي چې کوم کار اصل د حجام دی هغه ته نشي کولی په خپله ترکاڼان که هړتال وکړي او دوکانونه خپل بند کړي نو ته ګوره چې ستا د کور به څه حلي بیا کسب صنعت او حرفت چې څومره دي دا ټول خو زما ستا ضرورت دی دا که الله نوی پیدا کړی دا کار یې نوی شروع کړی زما ستا ژوند مشکل و خو دا د بهترۍ معیار نه دی ډېر کرتې چې ته ورته څومره بد ګڼې ته ترکاڼ بد وګڼې که حجام بد وګڼې
کېدای شي د الله افغانستان هغه ډېر زیات اوچت دی ایمان ورپکې دی او تقوا ورپکې ده نو ستا نه اوچت دی ځکه د بهترۍ معیار ایمان او تقوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون مسلم جوړ شه نو پښتون او پنجابي او عرب او عجم او ترکی او ایرانی او افغانی نوم ځان لمګ ده مسلم نوم کېده او جوړ شه مسلم جوړ شه او دیوبندی او بریلی او اهل حدیث او حنفي او شافعي او مالکي او حنبلي دا څومره نومونه دي دا نومونه مګ د ځان له عبادت چې څنګه کې او طریقه دې کومه خوښه شوه او کومه درته پته ولګېده دا الله ته ډېره خوښه ده نو هغه اختیار که په صحابهو کې رفع الیدین وو او بعضو کې نه وو نو ځان له جماعتونه نه جوړ شوي پارټیانې نه وې جوړې شوې په دې باندې امت په دې تقسیم شوی نه وو او د دیوبند د مدرسې او د بریلوي مکتب فکر د مدرسې جوړېدو نه مخکې چې څومره امت تېر شوی دی هغه دیوبندیان او بریلیان نه وو او د حنفي او شافعي او مالکي او حنبلي په نوم چې دا ائمه نو راغلي د دې نه مخکې امت هغه احناف او شوافع او حنبلي او مالکیان نه وو دومره وایه د دې ائمو په امت باندې عظیم احسان دی چې موږ ته دین زمونږ په ژبه کې او په آسان شکل کې راورسو که دا ائمه نه وی راغلي او دیو محنت نه وی کړی او دیو تحقیقات نه وی کړي امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه ترتیب نه وی کړی او چې کومه مسلې مخامخ راغلي وي د هغې نه اخواته سوچ نه وی کړی او فقه تقدیری جوړه کړې نه وی فقه تقدیری ده چې اندازه ولګوله د دې آیت د قرآن نه او د حدیث نه خو داسې مسله هم راوتی شي دام کېدی شي داسې مسله راپېښه شي نو حل به یې صحیح د دې دا که راپېښه شو حل به صحیح 15 لکه مسلې امام ابو حنیفه رحمه الله په خپله مستنبط کړې د قرآن او سنت نه چې که داسې وشي نو دا یې حل دی که داسې وشي نو دا یې حل دی که داسې وشي نو دا یې حل دی او د 15 لکو نه زیاتې مسلې د هغه شاګردانو راوویستې او یو عظیمه ذخیره امت ته ورکړه او نن چې تا ته څه مشکل هم راځي نو ګوره د فقه یو کتاب یو جزیه به ورپکي او ستا د مسلې حل موجود دی ته یې نشي رایستی امام شافعي رحمه الله په یوه شپه کې د امام مالک کره شپه په یوه شپه کې د یو آیت نه 2000 مسلې رایستلې وي دا و علم دا و فهم دا و سمج دا و فقه او په خپل منځ کې تعلق د دې ائمو دا دومره د محبت تعلق دا د یو بل استادان او شاګردان دي ټول په دې مسلو کې لږ ونه اختلاف د یو بل سره وو او امام شافعي رحمه الله بارک راضي د یو ځل سفر کړو بغداد ته تللی نو هغه جومات ته مونځ له ورغی چې په کوم جومات کې د امام ابو حنیفه رحمه الله قبر دی نو رفع الیدین یې ونه کړه امین یې په زوره ونه وي ملګري ورسره حیران شو صاحبه تاسو خو ډېر عجیبه کار ونه کړو هغه وفرمایل د دې قبر والا د احترام د وجې نه ځکه د ده تحقیق دا و چې رفع الیدین نه دي په کار اولا دا ده چې ونه کړي او د ده تحقیق دا و چې امین به پټ وی د ده د احترام د وجې نه نو دا ائمو خپل منځ کې خدا تعلق و او مو تا په ټوپک راغستي جنګونه به کوو دې دپاره د مسلمان نوم د مسلمان مونږ ټول مسلمانان یو او د اسلام مشترکات زمونږ د ټولو یو دي الله هم یو دی رسول هم یو دی قرآن هم یو دی کعبه هم یوه ده عبادات منځ روژه حج زکات ټول زمونږ یو دي یو شان یو نو بیا جنګیږو ولې لطیفه مشهوره ده چې یو پښتون پنجاب ته تللی و په اردو پنجابۍ نه پوهېده او پنجابۍ په پښتو نه پوهېده نو دواړو یو ځای کار کړی یوه ډوډۍ ورته میلاو شوې وه د کار په دوران کې بیا پنجابي ورته وی چې آدي تیری آدي میری پښتون پسې چوت شو ګزار ته جوړ شو چې نه
نیمه بستای نیمه بزمای او په دې جګړه وه یو بل یې وهو ټکو نو څوک پرې راغی چې دا تاسو څه وایئ چې خبره خو ستاسو یوه ده که نه نو هغه ډوډۍ نیمه کړه نیمه یو نور نیمه بل ته ورکړه نو هر یو وی چې ما خو همدغه وی که نه او بل وی چې ما خو همدغه وی که نه دا امت دومره یتیم امت جوړ شوی دی چې څوک شته نه چې دقه یوه خبره مونږ ته وښه یو ډوډۍ را باندې نیمه کړي چې ستاسو د دواړو مسله یوه ده او نن به درته حنفي شافعي مالکي او حنبلي میلاو شي دیوبندي به درته میلاو شي بریلوي به درته میلاو شي اهل حدیث به درته میلاو شي او مسلم به درته ډېر کم میلاو شي مسلم هو سماکم المسلمین دا درد که الله زموږ د زړونو ته چېرته راننیسته او د دې نومونو نه یو خواته کړو او اسلام راته په زړونو کې رادننه کولو دا د ټولو نه لوی فضل د الله همدقه دی چې امت په خپل منځ کې یو شي او د دې طریقه راته الله ښودلې ده واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او کلکې منګولې ولګوئ د الله په رسۍ باندې او ډلې ډلې کېږئ مه په خپله معلومه شوه خبره الله فرمایي که د ډلهبازۍ نه ځان بچ کول غواړئ نو د الله رسۍ کلکه ونیسئ که دا رسۍ هم پرېښودل بیا به ډلې ډلې یې او د دې آیت مصداق هغه ټول خلک دي چې په خپل منځ کې په اختلاف کې لګیا دي او محور څه نور نومونه ځان له جوړ کړي دي محور اسلام جوړول دي یو اسلامي تحریک نو دیوبندي او بریلوي او اهل حدیث او بل نه اسلامي تحریک او د پښتنو د پنجابیانو د سندیانو د بلوچیانو د عربو د عجمو تحریکونه نه اسلامي تحریک ته د هغه کاروان ملګری او مسافرې کم کاروان چې افریقا او چین یو کړی و دا ته دلته په کم کندو کې او په کم ګوټونو کې سر شوې او خپل هسته دې پرېښودل د افریقا او چین رنگ او د نسل او د تمیز رنگ بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهارم دا د رنگ او د نسل او د قوم او د قبیلې فرقونه او تمیز او جګړې دا پتا حرام دي ستا محور دغه نه دی ستا محور خو اسلام دی حافظ عبدالرحمن به وی د بریلیو دیوبندي جنګ هم د انګریز ایجاد دی چې افریقا او چین یو کړي وه کاروان یاد لرئ د ټولې دنیا مسلمانان په خپل منځ کې ورورولي ده الله قایمه کړې ده ته د دې ټولې نړۍ د عالمي اتحاد حصې تا ځان په کوم ځای کې ورک کړی دی نو د الله پر رسۍ ټول منګولې ولګوئ تفریقه به هم ختمه شي واذکروا نعمت الله علیکم او یاد کئ نعمت د الله هغه نعمت چې تاسو باندې وکړو نو تاسو روڼه وئ اذ کنتم اعداء هغه وخت چې تاسو دشمنان وئ د یو بل فالف بین قلوبکم نو ستاسو زړونه د یو بل سره یو ځای کړل محبتونه پیدا کړل فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو د الله د نعمت په ذریعه باندې روڼه جوړ شوئ وکنتم على شفا حفرة من النار او تاسو د خپل اختلاف او د جنگ جګړو د دشمنو په وجه د دوزخ د اور د کندې په غاړه ولاړ وئ فانقذکم منها نو الله تاسو د هغې نه بچ کړئ نو تاسو بیا په اختلاف کې واقع کیږئ بیا د هغې کندې غاړې لځئ كذلك يبين الله لكم آياته دقه شان څنګه چې ته دا بیان وکړو دغسې ټول آیتونه الله خپل درته بیانوي واضح انداز کې راته ښیي د څه دپاره لعلکم تهتدون دې دپاره چې سمه لار ووینې نو سمه لار دا ده دا ته په غلطو لار روانې په دې لار روان شه او کار دې څه دی ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. کار راته وښود ستاسو کار به څه نو دوه کاره راته وښودل، دوه کاره وکړئ. وړاندې دعوت الی الخیر او دویم امر بالمعروف او نهی عن المنکر. نو کله داسې کېږي په قرآن کریم کې چې دا جدا جدا راشي، نو دعوت الی الخیر ته امر بالمعروف هم استعمالېدی شي، د نیکۍ حکم او د بدۍ نه منع کول. خو کله چې یو ځای راشي، د مفسرینو مشهوره قاعده ده چې اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، چې کله یو ځای راشي نو مطلب یې جدا جدای، او کله چې جدا جدا راشي نو مطلب یې یو هم کېدی شي. بیا نو دعوت الی الخیر چې جدا راغی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر جدا یو ځای کې راغی، نو هغلته د ده دواړه مطلب اخیستی شي. خو چې کله یو ځای راشي په قرآن کریم کې لفاظي نشته. کله کله مقرر واعظ تقریر کوي، نو په د یو معنا دپاره د کوشش کوي چې یو 15 شپږ یو 10 الفاظ را جمع کړي، نو خلک ورله شاباش ورکوي. دا زیاتی الفاظ قرآن نه دي راوړي. چېرته هم چې کم لفظ راوړی دی هم هغلته خپله معنا ده او مفهوم یې دی. نو د دعوت الی الخیر او امر بالمعروف و نهی عن المنکر دلته یو ځای راوړی شوي دي، نو جدا جدا ذمه دارۍ متعین کړي دي. د دعوت الی الخیر کار د نیکۍ دعوت ورکول، خلک نیکۍ طرف ته رابلل، نصیحت کول، دا د دعوت او د تبلیغ هغه ذمه داري ده چې د ټول امت ده. تاسو به نیکۍ طرف ته خلک رابلئ، نصیحت به خلکو ته کوئ، نو سړی هم داعي دی، ښځه هم داعیه ده. په لاره کې، په بازار کې، په ګاډي کې، په دوکان کې، کوم ځای کې د خیر خبره خلکو ته کوئ. د نیکۍ طرف ته خلک رابلئ، مونځ طرف ته خلک رابلئ، هر نیک کار طرف ته دعوت ورکوئ. او که ټول مکمل اسلامي نظام نافذم شي په ملک کې، نو بیا هم د دعوت الی الخیر کار به نه بندېږي. د دعوت کار، د نصیحت کار، نو تبلیغ او تذکیر. تبلیغ دې ته وایي چې چاته خبره نه ده رسېدلې، یعنی غیر مسلمو ته د اسلام دعوت رسې، نو دا تبلیغ دی. او مؤمنانو ته به ته تذکیر کې، نصیحت به کې. او نن د مسلمانانو حالت هم دې ته رسېدلی دی چې ده ته د خپل اسلام داسې پته نشته لکه کافر ته چې پته نشته. دا تاسو د دې علاقې د دې مجلس خلک ځان مه یادوئ. تاسو تجربه وکړئ، داسې خلک په مسلمانانو کې شته دی، ستاسو په دې تیبرګره کې به موجود وي چې د اسلام نه به دومره بېخبره وي چې څومره یو غیر مسلم بېخبره دی. نو ده ته هم د تبلیغ ضرورت راغلی چې اوس تبلیغ ده ته هم وشي. نو دا د دعوت او د تبلیغ او د تذکیر کار مستقله فریضه ده. که یو اسلامي نظام مکمل نافذ شي، بیا به هم دا فریضه نه پرېږدي. هم د دې په وجه باندې ستا نظام قایم پاتې کېږي. دا د دعوت کار، د نصیحت کار، د تبلیغ کار دا به جاري. یو ستاسو دا ډیوټي ده. او دویمه ډیوټي هم دا ده چې تاسو به یو نظام قایموئ. وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو به د نیکۍ حکم کوئ او د بدۍ نه به خلک بندوئ. دلته فرمایي که نه، دغه ډله به څه کوي؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر. حکم دې ته وایي. زه مخامخ ته راته نه زه ته پاسه ودرېږه، نو ته زر ودرېږي، کښېنه، نو ته فوراً کښېنې. ټریفک والا ګاډي زه ورته اشارې ورکړه ودرېږه ودرېږه، نه ودرېږي. ټریفک پولیس والا ورته ودرېږه، بس د هغه اشاره کافي، نه ولاړي بیا ګاډی. ته چېرته ډرایور ته ووایې که نه راکوز شه، نه راکوزېږي. ټریفک پولیس والا ورته وایي راکوز شه، کاغذونه راواخله، لایسنس راوړه، هر څه یې په لاس کې راغستي را روانېږي، دا واخله. امر دې ته وایي چې هغه ومنلی شي. که منلی کېږي نه، نو دې ته تذکیر ویلی کېږي، دې ته دعوت ویلی کېږي، ځکه د هغې بل سړی ځان څه پابند نه ګڼي. نو دې ته امر بیا نه وایي چې نه منلی کېږي، حکم دې ته وایي چې به منلی کېږي. او که کوم ځای کې منل نه وي، نو هلته حکم هم نه وي.
او نهي دې ته ویل کېږي زم دا کار مه کوه. نو ته بار دې روډ باندې ودرېږه او ګاډي ته ووایه که نه په دې لار به نه ځي، ستا څوک نه مني. ته نصیحت کولی شي دغلته کندرې کودرې دي مسلې دي، خو هغه وایي نه زه پرې ځم. خو چې پولیس والا ودرېږي به دا لاره بنده ده، په بل طرف ځه، څوک غږ هم نه کړي، په بل طرف روانېږي په خپله، ځکه هلته طاقت شته دی. دې ته نهي وایي. نو امر او نهي دا د هر چا کار نه دی. امر او نهي د هغه چا کار دی چې د هغه په لاس کې طاقت او اقتدار وي. دلته حکم دی هغه نظام جوړ کړئ چې تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر پکې وکړی شئ، تاسو د نیکۍ حکم وکړی شئ او د بدۍ نه خلک بند کړی شئ. دا د اقتدار نه او د حکومت د اختیاراتو نه بغیر نه کیږي. دا اختیارات تاسو ته ملاو شي چې اختیارات کله د نااهلو خلکو په لاس کې، د بېدینه خلکو په لاس کې، نو هغه به هم هغسې حکم کوي. اب د معروف حکم نه کوي بلکې د منکر حکم به کوي. اب د بدۍ نه خلک نه منع کوي، د نیکۍ نه به منع کوي. نن زمونږ اختیارات د دغسې نااهله خلکو په لاس کې دي او د نیکانو صالحانو په لاس کې، د الله د نیکانو بندگانو په لاس کې چې د ځمکې اختیارات نشته، نو د بدۍ حکم کیږي او د نیکۍ نه خلک منع کوي. نیکان خلک په مشکلاتو او تکلیفونو کې پراته دي او بدان مزې کوي. نو نن د دې معاشرې بهترین خلک چې هغه د دین علما، عالمان، جماعتونه، مدارس، بهترین مراکز د دې ځمکې او په دې کې علم والا خلک، بهترین خلک، دا نن داسې نیکو غلي خلکو جوړ کړي دي چې دا خوړوس د دینه او ډمې او ډمانو ته مقام میلاو شوی دی. د اکټر په نوم باندې ډم نن VVIP دی او د اکټر په نوم باندې اکټرس په نوم باندې نن د ملک ډمانې ښځې بې پردې او بې حیا هغې ته ډېر لوی مقام او مرتبه میلاو ده. نو ډمتوب والا کلچر عام دی او د قرآن و سنت والا کلچر او تهذیب دا وروسته پاتې دی. دا مسلمانانو په دې خپل قوت باندې، په دې خپل محنت باندې او په دې خپل ایمانی جذبه باندې ژوندی ساتلی دی. نو دا دواړه کار وکړئ. د دعوت او د تبلیغ کار شروع کې چلوئ دا ټولې سلسلې، او بل طرف ته نظام داسې قایم کړئ چې ستا د دعوت کار څه ثمره راوړي، څه پیدا وکړي. هغه طاقت ځان دپاره قایم کړي چې د کوم طاقت په نتیجه کې تاسو د نیکۍ حکم وکړی شئ او د بدۍ نه خلک بند کړی شي. د اسلامي حکومت قیام ځکه بنیادي ذمهداري ده. فرمایي واولئک هم المفلحون. دې جملې ته غوږ دی. دا د عربي ژبې قاعده ده، وایي کله چې ضمیر د معرفې سره راشي نو حصر پیدا کوي. معنی دا ده واولئک هم المفلحون، هم دقه خلق کامیاب دي، هم دقه خلق کامیاب دي چا چې دا دوه کاره وکړل. او ورپسې فرمایي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. دا هغه خلکو په شان مه جوړېږئ چې اختلاف یې کړی دی، تفریقه اختیار کړی ده، امت تقسیم کړی دی، په مختلف نومونو باندې د امت تقسیم کړی دی، بیا یې د هر یو جنډې جوړې کړي اوچتې کړي دي او په دې باندې د امت په منځ کې جنګونه جوړ کړي دي، اختلاف او تفریقه جوړه کړې ده. د دې نه پس چې دوی ته دلایل واضح راغلي، قرآن و سنت موجود دی، نو فرمایي واولئک لهم عذاب عظیم. د دقې خلکو دپاره ډېر لوی عذاب الله تیار کړی دی. اوس یې تاسو د اختلاف دې ټول هر څه ته ګورئ او چې څومره اختلاف والا خلک دي دې ټولو ته دا آیتونه لږ مخې ته کې لږ غور پرې وکړئ او په امت باندې رحم وکړئ. دا امت هسې زخمي دی، د هر اندام نه وینې بهیږي، د ده په زخمونو کې ګوتې وهل او زخمونه نور تازه کول دا هېڅ څه کمال نه دی. دا زخمونه جوړول غواړي، په دې زخمونو پټۍ لګول غواړي، دا بیرته ټیک کول او یو کول غواړي. دا نه چې ته نور هم دا زخمونه کولاو کې او نور هم ته لاس وخپې وشلې.
دا الله ذکر د دیو د پاره د عذاب عظیم اعلان فرمایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه دا په هغه ورځ چې سمخونه به تک تور شي او سمخونه به سپین شي فاما الذین اسودت وجوههم نو هر چې هغه خلک دی چې مخونه یې تور شي نو دوی ته به وویلی شي اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر کړی د ایمان د راوړو نه پس یعنی د ایمان د راوړو نه پس د کفر کارونه کول بیا دا خو د کفر کار دی را تقسیم د امت او د مسلمانانو اختلاف او افتراق او جنګول او ختمول دا کار تا په سر اخیستی و فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نو اوسکئ عذاب په سبب د کفر ستاسو واما الذین ابیضت وجوههم او هغه خلک چې مخونه سپین شي دا به نښیي د مؤمنانو ففي رحمت الله نو دیو به د الله په رحمت کې هم فیها خالدون دیو به په دې کې همیشه همیشئ الله دې موږ په دې جماعت کې شامل وساتي تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق دا د الله آیتونه دي الله فرمایي دا د الله آیتونه دي خپل آیتونه او خپل احکام نتلوها علیک بالحق چې تا ته مونږ لولو په رښتیا دا څه ټوکه نه ده څه ګپ نه دی څه هسې واهي خبرې نه دي دا صحیح خبرې دي سنجیده خبرې دي او دا ځکه درته بیان کوو وما الله یرید ظلما للعالمین الله په بندګانو باندې د ظلم هیڅ اراده نه لري نو د مخکې نه خبرې چې بیا څه میلاویږي نو ستا ته ستا د خپل عمل بدلوي ولله ما فی السماوات وما فی الارض بل درم هم نشته دی خاص د الله دپاره اختیارات د هغه څه دي چې په دې اسمانونو کې دي او که په ځمکه کې دي ملک هم داغه دی ملکیت ټول داغه دی خلق او پیدایش هم داغه دی او دا ټول غلامان هم داغه دي او د دې ټولو کارونو رجوع اخرکار هم الله ته ده والى الله ترجع الامور او خاص الله ته واپسي د دې ټولو کارونو انجام کارم هلته رسېدل دي الله تبارک وتعالی دې زموږ د دې ننني درس په نتیجه کې زموږ په زړونو کې ایمانی انقلاب راولي اسلامي انقلاب راولي چې زموږ دا ټول نفرتونه ختم شي او موږ ټول روړه جوړ شو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين تدين نني سبق سره پیوسته یو ډیر اهم سبق زموږ سبا را روان دی د حق گواهی شهادت حق او د امت مسلمه ذمہ داری دا ذمہ داری زموږ صدا او مونږ په الله کومه ډیوټي راکړې ده د کومې دپاره زموږ انتخاب شو ډېره اهمه موضوع ده بل دا چې زموږ 2 ورځې پاتې شوې سبا او بل سبا سبانۍ ورځ ده بله ورځنۍ ورځ خو اسیم د چوټۍ ورځ ده او زموږ دپاره ډېره اهمه ورځ ده اخرنۍ ورځ د قرآن د مجلس او د قرآن د درس ډېره اهمه ورځي د الله د طرف نه د مغفرت او د بخښنې ورځي او د دعاګانو د قبولیت ورځي د قرآن کریم هسې په تلاوت باندې ختمولم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک راځي چې هغه به کله د قرآن تلاوت ختم کړو نو خپل بچي به ټول راجمع کړو بچو راجمع شي د دعا د قبولیت وخت دی الله دعاګانې قبلوي داسې د قرآن د ترجمې او د تفسیر او د هدایت مجلس چې ختمیږي نو دعاګانې خامخا قبلېږي الله رضا شي او چې الله راضي شي او خوشحاله شي د چا نه نو خزانو د خزانو مالک په هغه دی کوي نو بله ورځ خو زموږ د دعا ورځ ده د نن نه محنت او کوشش شروع کړي چې ټول خلک او دا ټول امت د دې ځای د ټول علاقو مسلمانان نر او ښځې ټول دلته راجمع شي او مونږ الله تبارک وتعالی ته یو جرګه پیش کړو توبه وباسو او د هغه نه بخښنه وغواړو سبانۍ موضوع زموږ ډېره اهمه موضوع ده اختتام چې کله راشي نو ډېر شي خلک متوجه شوي وي ډېر شي خلک خبر شوي وي پکار ده چې دا 2 ورځې زموږ دپاره ډېرې اهمې ثابتې شي او الله تبارک وتعالی مونږ ته هم او زموږ په ذریعه باندې
نورو خلقو تم هدایت وکړي. دا یو درخواست دی د زنانو په خدمت کې. په کلاس کې دا اطلاع راغلی ده چې ډېر زیاتې زنانه راغلي دي او راځي. د نارینهو نه ډېر لوی تعداد دی. او په دې زنانو کې عمر رسیده خواتین دي، بوډۍ دي، ضعیفانې دي. نو چې کوم ځوانې زنانه دي، زموږ بچیانې دي، د هغوی دا ذمهداري ده، داسې ښکاري چې څه کمی به محسوس شوی. د هغوی دا ذمهداري ده چې د مشرانو سپین سرو زنانو خیال وساتئ، ځای وله ورکئ، په وتو کې پوره مسله یي. نو هره یو ځوانه زنانه، هره بچی چې په دې کلاس کې شریکه ده، چې د دې کلاس نه وځئ، نو دا ځان باندې نن او سبا او بل سبا 3 ورځې لازم کوي او فرض وګڼئ چې زه به د یوې سپین سرې بوډۍ لاس نیسم او بیا یم وې. بس ټوله مسله به حل شي. چې کومه ځوانه زنانه ده، پیغلي دي، زموږ بچیانې دلته راغلي دي، هر یو کوشش کوي چې یو مشره زنانه د لاس نه ونیسي او بار یې خپل ځای ته ورسوي. بس دا ټول مشکل به حل ان شاء الله العزیز. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله زمون دا ټوله جمع قبول کا، زمون دا راتلل قبول کا. دا یو قدم چې ستا د بندګانو دې طرف ته اخیستی دی، دلته حاضر شوي دي. دیو خپل کور والا زنانه، خپل بچي او بچیانې ټول حاضر کړي دي. رب ذوالجلاله دا ټول عمل او ټول ستړی قبول کا او د دې بهترینې بدلې او اجرونه موږ په دنیا کې مراکه او په آخرت کې مراکه. رب ذوالجلاله ستا د شان لایق ستا کتاب بیانول دا زموږ د وس خبره نه ده. په دې کې چې د کومې خبرې نه دي خوښې، غلطیانې شوي دي، هغه ټولې غلطیانې موږ ته معاف کړه. په اورېدو کې چې څومره غلطیانې کوتاهۍ شوي دي، د دې ټول مجلس ستا د کتاب د درس شان څومره اوچت دی، د دغې لایق کېناستل او اورېدل او بیان خو نشي کېدی. دا ټول هر څه ته د خپل شان لایق قبول کړه. ته مهربانه ذاتې، ستا رحمت ستا په قهر او غضب باندې غالب دی. نن موږ ستا د پراخه رحمت نه پراخه برخه غواړو. مهربانه ربه د خپل رحمت مستحقم جوړ که او د خپل قهر او د غضب نه وساته. الله موږ ټول جمع شوي یو ستا د راضي کولو دپاره، ته زموږ نه راضي شه. مهربانه ربه زموږ کوتاهۍ موږ ته معاف که، زموږ غلطۍ موږ ته معاف که. موږ غلطکار او خطاکار او ګناهګار یو او مهربانه ربه هم ستا بندګان یو. ستا نه بغیر بل چاته رب نه وایو، ستا د دین نه بغیر بل دین نه منو، او ستا د پیغمبر نه بغیر مونږ بل کوم څوک پیغمبر نه منو. رب ذوالجلاله هم د دې په برکت مونږ وبخه، مونږ د دوزخ د اور نه بچ که. زمونږ دا ټوله جمع ستا د بندګانو جمع ده. ستا بندګان ناست دي، ستا بندګانې ناستې دي، لاسونه یې تا ته اوچت دي. ستا نه بخښنه غواړي، ځکه ستا نه بغیر زمونږ د ټولو بل کم در نشته دی چې مونږ ورته رجوع. زمونږ د لاسونو اوچتولو بل ځای مونږ د سره منلی نه دی. رب ذوالجلاله ته ګوایې، په دې زړونو ګوایې، په دې لاسونو ګوایې، په دې مجلس باندې ګوایې. رب ذوالجلاله ته مونږ معاف که، ته مونږ وبخه، زمونږ حاجتونه پوره که، زمونږ مشکلات آسان که. زمونږ د دنیا تکلیفونه او د دې حل کول مونږ ستا نه غواړو،
ستانه بغیر هم بل چاته آوازونه نه دي کړي، ستانه بغیر هم بل څوک د نفع او د ضرر مالک نه دی ګڼلی، او که چېرته غلطۍ شوي دي ته یې راته معاف کړه. رب ذوالجلاله دا ستا بندګان دي، ستا بندګانې دي، دا سپینو ویښتو والا ناست دي، ته یې لاسونه خالي نه واپس کړې. دا سپین سرې ناستې دي، ته یې لاسونه خالي نه واپس کړې. مهربان ربه زمونږ د دې لاسونو سره او زمونږ د دعاګانو سره زمونږ د سترګو اوښکې هم شاملې دي، ته مونږ وبخه، ته مونږ معاف کړه. مهربان ربه د دې مجلس والا او د دې دنیا حاجتونه هم ټول پوره کړه، بیمارانو له یې شفای کامله عاجله ورکړه، د ټولو مردګانو د دې مغفرت او بخښنه وکړه. مهربان ربه زمونږ ارمانونه ډېر، زمونږ حاجتونه ډېر، چې دا ټول هم ته پوره کړې نو ستا هېڅ څه پروا پې نشته دی، ستا په خزانو کې هېڅ څه کمی نه راځي. ته هغه ذات یې چې د ځمکې او د اسمانونو د خزانو ټولې کنجیانې ستا سره دي. د دې مجلس والا چې ستا د قرآن مجلس دی، ستا محبوب مجلس دی، دې ته حاضر شوي مؤمنان او مؤمنانې، مهربان ربه د زړونو ټول ارمانونه یې پوره کړه، ټول حاجتونه یې پوره کړه. دا بچي نیک عمل او صالحان لوی کړه، دوی قرآن ته راوستي دي، دې درس ته حاضر کړي دي. رب ذوالجلاله ته یې د دې قرآن سره یو ځای کړه. مهربان ربه دا ټول بچي د دیو د سترګو یخوالی وګرځوه، د آخرت د نجات ذریعه وګرځوه، او چاته چې د اولاد نه دی ورکړی خفه دي، پریشانه دي، دردمند دي، رب ذوالجلاله نیک عمل او صالح اولاد ورته ورکړه، دا ارمان یې پوره کړه. مهربان ربه ته زمونږ نه راضي شه، ته زمونږ نه خوشحاله شه، ته مونږ د خپل رحمت مستحق وګرځوه، او د هر قسم قهر نه، د غضب نه، د ناراضګۍ نه او د عذابونو زمونږ په امان کې وساته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.